ما دی مولوی صاحب راغی وی ما نلته یو کس تبوس کې قرآن مجید کې وی الله رب ذوالجلال فرمایي ولا تفرقوا تاسو پر اختلاف مه جوړوئ امت کې نو ما ورته ملګري دا خو ولا تفرقوا ویل دی ولا تختلفوا نه دی ویل دا خو زمونږ دلیل دی امت کې فرقواریت هم دغه خلکو را پیدا کړی دی کوم خلک چې دا نارې لګوي دی وخت کې دی وخت کې دا فرقه بندۍ او فرقواریت زیاتې نارې چې لګوي تاسو کو وګورئ په دې زمانه کې دا جماعت المسلمین پر نوم باندې یو ډله ده په دیوالونو باندې فرقواریت کتابونو باندې فرقواریت په رسالو باندې فرقواریت په بیانونو کې فرقواریت یقین وکړه سحر چې پاسېږي ماسوتن د کېدو پورې د هغوی په ژبه باندې د فرقواریت نه علاوه بل هېڅ شی نه وي لیکن ته د هغوی بنیاد وګوره صحابه کرام پریښي دي تابعین پریښي دي ذکر ابوبکر منم زه فرقواریت شکار یم ذکر عمر او عثمان پسې روان یم زه فرقواریت شکار یم ذکر امام ابو حنیفه امام شافعی مالک احمد رحمهم الله پسې روان یم زه فرقواریت شکار یم ذکر هغه زمانه په ائمه پسې روان یم زه فرقواریت شکار یم د بریز لیکن په دغه زمانه کې یو خواهش پرست پسې کې ډېر روان شو ډېر فرقواریت شکار نه دی او دی خپل یو ډله د هغوی یو ذهن جوړ کړی دی ټول د عوامو ډله ده او عوام یې راجمع کړي دي او د هغې په بنیاد خلکو او هغوی ته ذهن هم جوړ کړی ده ورته په دین کې مناظره حرامه ده تاسو به چا سره بحث نه کوئ ځکه راځئ ته لاړم زمونږ بر علاقو خلکو ما ته ماسخوتني کې روژه و روټۍ کړې وه څو کاله مخکې نو دې کې یو سپین ږیری ما خواله راوستو دا سپین ږیری چې و دی له خپله یو ذهن سازي کړې و ما سره کېنو او چې دا څنګه کېناستو خپل ګیده شروع کړو یو رټۍ زده کړي وسماکم المسلمین الله ستاسو نوم جماعت المسلمین ایښی دی تاسو بیا ځان ته حنفي شافعي مالکي احمد دا نومونه هم سره باره ایښي دي ما ته پته ورده چې څنګه ذهن جوړ کړی دی دا که څومره هم زه واړم راواړم زما خبرې منلو ته نه دی تیار معتل کاکا کېنه علیه السلام کلام سړی وکړي یو بل نه تپوس وکړي د هغې نه وروسته بیا دا مسایل وڅېړو دا اسانه خبره ده مورتل کاکا را کوم ځي ما ته وایي د پلانکي ځي زمونږ دیر کې خال علاقه ورته وایي ما ته وایي راغه ځي مورته نوم دې څه دی ما ته وایي شهرزاده نامه مې ده غالبا نو ما بیا پورې ټک وکړو اوس اعتراض خو په ما دا و الله تاسو ته جماعت المسلمین نامه ایښې وه تاسو ځان ته حنفي شافعي مالکي احمدي نومونه ولې کېښودل مورتل کاکا الله درته شهرزاده مسلم نامه ایښې مو وسماکم المسلمین ته د الله په دغه نوم باندې راضي نه وې تا ته شهرزاده نوم دې ځان ته ولې کېښودو او دوی زما په خبره سوچ کوو دغسې ځان پسې هم لږ وخندل نو چې اندازه ورته ولګېدې زه کوم ځای کې روان یم بیا زما خبرې اورېدو ته تیار شو دی غاړه کېښوده بیا چې دی ما پوه و ما ورته ستاسو عقیدې دا جوړه کړې ده چې څوک په جماعت المسلمین نومي تنظیم کې نه داخل د مسلمانان نه دي جماعت المسلمین کیپټن مسعود عثماني تنظیم جوړ کړو په دې وخت کې هغه د دنیا نه لاړو یو دویم کس بیا د تنظیم مشر شو د هغې ژوند او زندګي چې ګوري یقین وکړه نفرت انسان ته ورسي او دغه کمقلو خلکو ته ذهن دا جوړ کو چې په سلفو پسې تلل خو شرک دی لیکن د دې دور په دغه ملا پسې تلل چې دا غریب د الف با نه دی خبر پسې تلل ایمان دی او ضروري دي او دغسې په ګمراهۍ باندې ورسر تلله چې یقین وکړه دغه خلکو نه خپل دین او ایمان ورنه ګډوډ شوی دی نو ما د سره ګپ لګو یو بله مو زموږ علاقه کې پوره یوه فرقه ده زموږ علاقه کې یو پلار تبلیغي جماعت مشرانو کې ډېر نیک سړی و د سکول استاذ و ډېر شاګردان و د علاقه کې نو پلار چې وفات شو نو د خلکو ته وایي دا پلار مې ډېر ښه سړی و خو کاش چې مشرک نه وی نو خپل پلار او نیکونه دغه ورته ټول مسلمانان به یې نه ښکارېږي سره نو دی ما سره ناست و ګپې لګو د دې اشکالاتو 2-3 غنټې ورسره زما مجلس شوی و ما ورسره په دې آیات کې بحث کوو ما ورته ملګري هو سماکم المسلمین ته آیات پیش کو د دې آیات نه مخکې زه تا یوې خبرې ته راولم ما ورته د آیات په خپله تا د نبي علیه صلات وسلام نه اورېدلی دی ما ته وایي نه ما ورته دویم نمبر زه تا ته اصولو پته وروایم مونږ اصولي حدیث کې طالبانو ته وایو مونږ ورته یو حدیث چې د نبي علیه صلات وسلام نه نقل کوي صحابي
بیا د هغې نه تابعي بیا د هغې نه دغسې دا سلسله مونږ ته را رسي زمونږ د دین بنیاد سند دی بې سنده نه دی مورتل اول شرط مونږ دا وایو چې دا به مسلمان نه مسلمان اورېدلی اوس که یو کافر د نبی علیہ السلام نه یو خبره نقل کوي یا د یو صحابي نه یو کافر نقل کوي دې له اعتبار نشته مورتل تلک غور وکړه سوچ وکړه وسماکم المسلمین کم آیات چې تر قرآن نقل کې یا خو ما ته وخی چې ستاسو په تنظیم کې یو چا د نبی علیہ السلام نه دا اورېدلی بیا ستاسو را تنظیم یو بل کس د هغه نه اورېدلی بیا د هغه نه دا سلسله مونږ ته را رسېدلي نو د قرآن دغه آیات به ذریعه د مسلمانانو مونږ ته راورسي او که خبره دغسې نه وي نو بیا د کافر نقل کولو له خو اعتبار نشته کېدای شي ځان نه جوړ کړي بیا خو د قرآن نه دی د سره او حال لاره چې ستاسو دغه تنظیم سل کاله هم نه دي شوي شپېته پنځوس شپېته اویا کاله وشو د دې نه مخکې څه بنیاد نشته نو مورتل اول نمبر زه به صحابه کرامو کې ما ته جماعت المسلمین تنظیم وښیه شتره قرآن ما ته کلاو که حدیث کلاو که وښایه دویم نمبر دقه قرآن کلاو که په صحابه کرامو کې ستا په قول دو فرقې ستا په قول په صحابه کرامو کې موجود دي یو ته انصار ویل بل ته مهاجرین ویل درېمه ډله او درېمه فرقه بیا په دیو کې نه وه او د جماعت المسلمین په نوم د دیو تنظیم هم نه او د جماعت المسلمین په نوم باندې د دیو کومه ډله او فرقه هم نه وه بیا د تابعینو په دور کې وګوره بیا د تبه تابعینو تر دې وخته پورې مسلسل دا قسم دغسې را روانه ده بیا چې مخکې دی لاړو یو حدیث یې ووایو تاسو باندې جماعت د مسلمانانو لازم دی دا لازم ورسئ ما ورته ویل د حدیث تا ته پته هم نشته دی چې کوم ځای کې دی ما د حدیثو کتاب ورته راوغوښتو او د حدیثو دا کتاب چې مې راوغوښتو دا حدیث مې ورته کلاو کړو ما ورته ویل په دې ځای کې اوږد دا حدیث موجود دی نو دې حدیث کې حذیفه رضی الله تعالی عنه راوي دی هغه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه به خلکو د خیر تبوسونه کول ما به د شر تبوسونه کول ما ویل سینا کم خیر د الله پیغمبر راوړی دی د دې نه وروسته بیا شر راشي او موږ ته هغې پته نه وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تاسو جماعت د مسلمانانو لازم نیسئ په دې پسې پیوس اوسېږئ د دې نه مه جدا کېږئ اگر که ستاسو امیر او بادشاه یو داسې ظالم ولې نه وي چې ستاسو ملاګانې وایي ستاسو مالونه غنیمت ګڼي حذیفه رضی فرمایي ویل ما ورنه تپوس وکړو د الله پیغمبر که چېرته دغسې جماعت د مسلمانانو هم نه میلاویږي بیا څه وکړو ویل ما ته وفرمیل چې ځنګلونو ته لاړ شه بیا او هلته د ونو په زیلو باندې چکونه ولګوه او هلته مړ شه ما ورته حدیث خلاصه مې تاسو ته وویله ما ورته حدیث کلاو کو د چې کوم ذهن ما ته اول جوړول اول دی لګي او سپین ږیری ما ته وایي چونکې کیپټن مسعود عثماني صاحب چې دا قرآن وکتو حدیث یې وکتل د امت کې جماعت المسلمین په نوم تنظیم نه و هغه تنظیم جوړ کو اوس د هغه په لاس باندې مسلمانانو بیعت کړی دی د ده د بیعت نه وتل او د دغه تنظیم نه وتل دا اسلام نه وتل دي ما ورته ویل په دې حدیث کې ته اوس لږ غور وکړه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حذیفه رضی الله عنه مسلمانانو ته رهنمایي څه ورکوي ورته وایي د مسلمانانو جماعت سواد اعظم که د هر څومره کمزورو شکار وي دا مه پرېږده د الله پیغمبر که دغسې یو کمزوری جماعت د مسلمانانو هم نه بیا څه وکړم نو بیا ورته نبي علیه السلام دا ونه فرمیل چې بیا ته ځان له جماعت المسلمین تنظیم جوړ کړه بیا به کیپټن مسعود عثماني صاحب راځي هغه به تنظیم جوړی هغې پسې روان شه ورته ویل ځنګل ته لاړ شه د ونو په زیلو باندې چکونه ولګوه هلته مړ شه نو ما ورته ویل ستا مشر خو اول د حدیث مخالفت کړه په کار چې ځنګل ته تللی وې هلته یې ځنګل کې د ونو په زیلو چکونه لګولې وې هلته مړ شوی وې تنظیم یې سره پاره جوړو او بیا دومره د مردار کردار والا خلک دي دا د پسې چې بیا اشتیاق صاحب د دې دویم امیر دی دا خبره زره مثال په طور کوم منه اصل موضوع پاتې کېږي زه به هغې ته راځم زمونږ رساله کې دلته هغه یو خط چاپ شوی هم دی او تقریبا د پاکستان په ټولو رسالو کې راغلی و دی په دا خط کې یو دکاندار سړی دی د کراچۍ دی وایي زه خو امي سړی وم دکان ته بدلم 3000 روپۍ به ماهانه تنخوا م اخسته ویل بله ورځ د راغلم مونږ خو د امیر صاحب اطاعت فرض ګڼو د جماعت المسلمین فرد بیان ورکوي کم خلک چې تا ته وایي فرقه بندۍ شکار شوی امام ابو حنیفه پرېږدوه صحابه پرېږدوه تابعین پرېږدوه امت پرېږدوه د دې دور په دغه کس پسې روان شه چې ملام نه دی
ول زما د کور والا سره جنجال راغی اما ته وای سهار په یو تیاره کې لاړ شه ماښام په بله تیاره کې راځي زما خو هم څه حق دی که نه ول ما ورته زه خو د 3 ورځو 100 روپو ته نوکر یم نو که زه تاله د ورځې دغه وخت در کوم بچو ګېډه وبه څه ډکو ول زمونږ خفګان زیات شول بل ورځ امیر صاحب راوستو د صلح دپاره نو ول صلح خو یې راله وکړله خو ول امیر صاحب زما په ښځه باندې نظر پرېوتو ول زه نه وم خبر د هغې خپلو کې لینډ جوړ شو تعلق جوړ شو مخکې دې وجې نه محترمو د شریعت چې کوم حدود دي کوم احکامات دي دې کې خیر دی قسم دی که کله مونږ په دې عمل وکړو په دې کې خوشحالي ده په دې کې چین دی په دې کې محبتونه دي کله که دا مونږ پرېږدو بیا معاشرت تباه کېږي بیا معاشره هلاکېږي تباهۍ او بربادۍ طرف ته خبره ځي دی وایي ورځې تېرېدې بله ورځ راغلم ول زما کور کې زما بیبي نشته دی ول زه حیران وم بیبي مې چېرته تلې ده ول بچی مې کور کې همدغسې یوازې دی بله ورځ راته ویل جماعت د امیر صاحب د طرف نه کاغذ میلاو شو ما ته په د کاغذ کې لیکلي دي چې چونکې ستا او ستا د بیبي ژوند او زندګي نه تېرېده د دې وجې نه امیر صاحب ستا او ستا د بیبي په منځ کې هغه نکاح پسخه کړله ستاسو نکاح ماته کړله د ځان نه د بلې نکاح هم وکړه اوس په اسلام او شریعت کې د نکاح ماتولو د کومه طریقه ده او ول زما هغه بیبي حامله وه هغې په ګېډه حمل و ول هغه حمل یې ورله ځای کړی و امیر صاحب نه چې زه خبر شوم ول زما په هغه بیبي باندې نکاح تړلې وه ول زه عدالت ته لاړم زه کمزور یم زورور خلکو ما پسې راله 3 لک روپۍ راکړې ما ته وایي چې دا د جماعت د عزت مسله د مخکې که عدالت ته لاړې ده ته به نقصان ورسېږي د وی زه خو مجبور یم زه خپل اواز اوچتوم تر کوم حده پورې چې کېدی شي د پاکستان مختلفو محنامو ته هغوی دا خط لیکلی اوس یو طرف ته یو دغسې سړی دی هغه تا ته د فرقواریت درس درکوي بل طرف ته د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله غونته کې انسان دی یو کس لیکي هغه حالاتو کې لیکلي چا ورته وینځه هدیه کړه 6 مهینې د امام ابو حنیفه خدمت کې ده 6 میاشتې پس واپس زوړ اقا ته واپس شوه هغه ورنه تپوس کې وایي که امام ابو حنیفه رحمه الله دې څنګه بیا مونتو دا ورته جواب ورکوي ژوند تېره شوله زندګي تېره شوله 6 مهینو کې ما کله امام ابو حنیفه رحمه الله نه دی کتلی چې د سترګې اوچتې کړي دي ما ته یې کتلی زم انسان یم که څه مقصد د خبرې مې دا دی محترمو مونږ تاسو صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د هغې لمنه کلکه راونیسو د امت کې چې کوم ائمه کرام تیر شوي دي د امت ور باندې اجماع د اتفاق دی مونږ تاسو د هغوی لمنه کلکه راونیسو قسم دی دقه خیرخواهۍ لار ده بس دقه استقامت لار ده که کله مونږ دا پرېږدو په دې زمانې په چا پسې روانېږو تباه کېږو دې وخت کې خو مشکل دا دی هر یو سړی راپاڅېږي خپل ځان د ابوبکر صدیق نه اوچت ګڼي د عمر فاروق نه اوچت ګڼي د عثمان غني نه اوچت ګڼي دا ما ستاسو په وړاندې حدیث ولوستو نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي انه من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا ما نه وروسته چې تاسو ژوند او زندګي څوک ته ډېر اختلافات به وګوري خو فعلیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین الله پیغمبر فرمایل تاسو زما سنت زما طریقه کلکه ونیسئ زما د خلفای راشدین او صحابه کرامو طریقه کلکه ونیسئ دا مه پرېږدئ دې وخت کې ډېر همدغسې تفریق راولي ما خو کلمه د محمد رسول الله ویل د عمر مې نه ده ویلې ما خو کلمه د محمد رسول الله ویلې د عثمان مې نه ده ویلې ما ورته ویل نه ملګريه ته سوچ وکړې د حدیث کې تمسکو بها وعضوا علیها زمونږ طلبا ناستې پوهېږي علیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدین مونږ وایو مرجع دوه دي زما سنت زما د خلفاء راشدینو سنت هلته د الله پیغمبر په تمسکو بها مونږ وایو ضمیر د تسنیه ورته راجع کول پکارو تمسکو بهما وعضوا بهما به زمونږ طالبانو وایي یاره تمسکو بها دا سنتي ته راجع دی ما سنت باندې لازم اوسي منګولې کلکې ول مونږ دام صحیح نه ده ځکه تمسکو بها علیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین ضمیر مرجع قریب ته راجع کېږي او مرجع قریب د خلفاء راشدینو سنت دی بیا
وجب کې دا تمسکو بها وعزو علیها. سبا ته څوک دا تفریق ونه شي کولی، لار بند شي سبا ته چې ما د ابوبکر کلمه نه ده ویلې، ما د محمد رسول الله کلمه ویلې ده، ما د عمر کلمه نه ده ویلې، ما د محمد رسول الله کلمه ویلې ده. مونږ ته خبره واضح کړه د ابوبکر په طریقه عمل کول دا د ابو عمر دا د نبی علیہ السلام په طریقه عمل کول لی، د عثمان په سنت باندې عمل کول دا د رسول الله په طریقه باندې عمل کول لی. څوک چې د الله د پیغمبر او د ابوبکر په سنت کې دغه په طریقه کې تفریق پیدا کوي، دا سړی د دین او بنیاد اسلام بنیاد نه دی.